जी ګرانو کتونکو بالکل دې ټیم کې تاسو کته شئ چې مونږ راغلی یو ګلبهار انم سنم چوک سرخوا کې شیخاباد طرف ته فاروق اعظم هسپتال دی هغې ته بالکل مخامخ یو نوی رسټورنټ کلو شوی دی چې نوم یې دی لایف فش رسټورنټ. په دې کې به تاسو ته تازه میان ملاویږي، د تالاب نه به ستاسو په خوښه باندې روښکلي کېږي، ستاسو په مخ کې به هغه صفا کېږي، د هغې نن افتتاح وه. راځئ موږ سره اوسئ، دوی سره به موږ خبرې اترې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو کې پهله زه خپل د مشرانو چې څومره زموږ مشران راغلي د دوی شکریه ادا کوم، د باره رکني کمیټې شکریه ادا کوم، زموږ مشر احتشام علیم صاحب شکریه ادا کوم، د ټول چې څومره دوستان دي ټولو شکریه ادا کوم چې په لنډ وخت کې موږ له ټایم راکړو رالل. زموږ خپله دا زموږ ورور دی مرسلین بھائی، زموږ خپله د دې فارمنګ هجري ده او د بونلیس. نو موږ دا د فرست ټایم په پېښور کې لکه داسې نه دغه شته دی چا سره او دریا شته نه تالاب شته، دې لپاره موږ دا یو سټپ اخیستی دی د فرش مئی د فرش چې څوک تالاب نه تاسو بیا هم ګورئ تالاب نه روباسي دلته دا کې فرش د مسالو والا د دغه والا دا مئی نه دی، دې باندې مالګه واچوي، دا د مالګې والا ښه مزېدار، دا د بیماریانو د هر څه خاتمې لپاره د معدو لپاره د هر څه لپاره دا ډېر مفید دی. لکه 12 مئی چې کوم راځي په هغې باندې 8 ورځې 10 ورځې صحیح مئی خو ټایم پکې ډېر وي. نو الحمدلله به فرست ټایم تاسو ته میلاویږي. بالکل زموږ ہوم ډیلیوري بالکل فری ده، چونکې زموږ صدر صاحب خبر وکړه چې یاره دوی له 10 نومبر پورې ډسکاونټ ورکوي. انشاءالله موږ به وله 10% ډسکاونټ هم ورکوو او ہوم ډیلیوري به موله مکمل فری ورکوو. زمونږ ایډرس چې کوم دی، زمونږ ایډرس انم سنم چوک سره شیخاباد روډ فاروق اعظم هسپتال سره ګلبهار پرنده مارکیټ دی، عزیز پړزون. سلطان عزیز خان مومند زما نوم دی او زما د موبایل نمبر دی 0314 411 76 10، دا زما نمبر دی. زما د ریسټورنټ نوم دی لایف فش ریسټورنټ. ये आज हमने इफ्तिताह किया, ये बोनस लेस मछली जो है ज़िंदा मछली पेशावर शहर में मेरे ख़्याल में नहीं है, ये पहला दुकान है कि ज़िंदा मछली यहाँ पे मिलते हैं. और 10 तारीख़ तक 10 नवंबर तक मैंने उसको कहा है कि डिस्काउंट रेट पे वो फ़रोख्त करेंगे और इंशाल्लाह मज़ा आएगा. अभी हमने कहा है इफ्तिताह हमने किया और बहुत मज़ा आया. ताज़ा मछली है, ज़िंदा हमने पकड़ के पकाया है, बहुत मज़ा आया. तो तमाम कस्टमर को कहता हूँ कि आए एक दफ़ा पका कर देखें कि किस तरह मज़ा करते हैं. دا زمونږ د وراره شوق دی او د کاروباري ذهن یې دی او د ده دا خواهش و چې زه یو ښه کاروبار شروع کړم. نو انشاءالله په پېښور کې دا یو پیله برانچ کولو شو چې ژوندي مئی په تالاب باندې به خلک رالي او ځان ته به یې د خوښۍ او هغه به ورته پخوي. نو دا انشاءالله ډیر لذیذ به او ډیر خوندور به د دې ذایقه به انشاءالله په پېښور کې په یو دکان کې نه. موږ به دعا کوو چې الله دې دا کامیاب کړي. ستاسو ګریل کې ملاویږي او په طریق کې چې غوړو کې سرکۍ هغه ملاویږي، هر یو کوالټي شته، هر یو مال پکې ورسره ملاویږي. هغې ته دا وایو چې دا په شیخاباد روډ دی او انم سنم چوک سره خوا کې انشاءالله یو ځل راشئ بیا به بار بار راځئ د خیره سره. دا زمونږ یو خوږ ورور سلطان عزیز د دې بنیادی مشر دی. د دې په پېښور کې بالکل ژوندی کب تاسو ته به دلته میلاویږي. دا د دې ښار د خلکو دپاره ډېره فایدهمنده خبره ده چې تازه په تازه یو شی تاسو ته میلاویږي. تاسو ته پته ده چې تاسو د بهر نه کم کبان راوړئ یا تاسو ته پته نه لګي چې دا د څومره ورځو زاړه دي، بلکې هغه تاسو له فایدې په ځای نقصان درکوي. هم دې په دې باندې زه سلطان عزیز صاحب ته مبارکي پیش کوم او زه ټول د ښار ټول ملګرو ته او د ښار باشندګانو ته دا ریکویسټ کوم چې راشئ تازه په تازه کبان وخورئ او خپلو بچو له کور ته هم یوسئ او دې کې تاسو ته فري د 10 ورځو لپاره یعنې 10 تاریخه پورې فري ہوم ډیلیوري هم ده. څومره تاسو کبان په کال باندې هم بک کولی شئ، تاسو ته به کور ته انشاءالله تازه په تازه کبان در رسي. मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इन्होंने ये इफ्तिताह जो हमने किया मिल के सब ने, ये बहुत अच्छा था क्योंकि अक्सर 2-2 माह मरी मछली खानी पड़ती है और इस वक्त जिधर ये जो इफ्तिताह हुआ है बिल्कुल ज़िंदा मछली अपने हाथों से पकड़ोगे और उसको
बनाओगे और खाओगे, बिल्कुल फ्रेश मछली आपको मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के इलाके के लोगों के लिए बड़ी ऑनर की बात है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पहले हमें रिंग रोड जाना पड़ता था ज़िंदा मछली खाने के लिए, तो अभी हमें अपने इलाके में दस्तयाब है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, जिन्होंने इस काम को शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। पेशावर की आवाम को क्या कहना चाहिए? पेशावर की आवाम को ये कहेंगे कि आएँ इधर, ज़िंदा मछली अपने हाथों से पकड़ें और खाएं, क्योंकि सर्दियों की सौगात है और सर्दियों में वैसे भी मछली खाना अच्छी बात है, जायज़ का। फ़िलहाल چې کوم دی دا بونلیس دی را سره شیرمۍ چې ورته ویلی شي بغیر کانټې دی ژوندی مئی دی را سره رونیسي حلال کا او ستاسو مخامخ فرای کیږي نه. او دین علاوه موږ سره سلور هم شته دی، ګراس شته دی، روش شته دی، مراکش شته دی، ګلفام شته دی، میان الحمدلله موږ سره هر قسم میان شته دی. دین علاوه دا تاسو تازه رانی سے دا کسٹمر په فرمایش باندې او ویل په بالکل کسٹمر خپل ویټ وی دغه چې څومره وزن پکاري هغه حساب سره مونږه رونی سو هغه ته تول کو او بیا ورته ګریل غواړي ګریل ورته کو او کړي کې غواړي کړي کې ورته جوړ کوچی. زمونږ پته شیخ آباد روډ، انم سنم چوک او فاروق اعظم هسپتال سره نږدې جی. لایف فش ریسټورنټ نوم دی زمونږه او الحمدلله یو بهترین ذایقه ده. یو ځل د ټرای کې ټول مرګرو ته کټونکو ته خواستي چې یو ځل راشي، یو ځل ټرای کې انشاءالله که خوند درنه کو نو بهشکه بس تاسو خپل پیمنٹ مور کې که خوند در کو نو انشاءالله بار بار تاسو مخاطب. کیمرامین توفیل احمد سره رینا گل، پیام خیبر، پیښور.